اکثر ملګرو په دې مخ باندې دانی وي آیا دې دپاره څه وظیفه شته که نه که تاسو ګورئ اکثر هلکان وي یا زنانه په کور کې چې کوم خویندې میندې دي زمونږ هغې په مخ باندې دانی وي دې لپاره بهترین علاج او بهترین چې کوم دی نقصه اکثر علما کرامو دغه نقصه او دغه وظیفه ښیي چې په کوم کس باندې دغه دانی وي ډېرې زیاتې وي او پریشانه وي نو هغه د تیل لاوالي د زیتونو یا د شړشمو نو په هغې باندې چې کوم دی 11 پیرې دي درود شریف وایي د هغې نه بعد دی 71 یا پیرې دي یا باسطو یا باسطو یا باسطو الفاظ دي وایي چوف دي کې بیا د 11 پیرې څه وایي درود شریف او دغه تیل دی بیا استعمالوي ورځ کې 2 ټیمه سحر او ماښام یا یو ټیم هم صحیح ده نو بیا وبګورې انشاءالله تعالی لږ وخت کې به ستا الله رب العزت ستا د مخ نه دغه دانې لرې کړي الله به در ښایست یو په ډبل کې ځکه چې دا یا باسطو د الله رب العزت نوم دی او بیا د رسول الله وسلم درود شریف هم ورسره دی د دې په وجه به الله سبحانه وتعالی ستاسو د مخ چې کوم دانې وي یا نور چې کوم دی خارخ مارخ کوي دغه عمل ورسره وکړه انشاءالله تعالی تا ته په لږ وخت کې اندازه وشي چې ستا په مخ کې څومره تبدیلي راغله او څومره رانغله نو کم ملګري چې دغه ویډیو ګوري لازما ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې ډېر ملګري یا ډېر خویندې میندې زموږ کورونو کې په مخ باندې دانې وي او هغې دې نه شکایت کوي الله رب العزت دي څومره مسلمانان پریشانه دي مشکلات کې تکالیف کې دي او ټول الله رب العزت وباسي او الله رب العزت